أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دویشتم نمبر آیت دی سورہ شورا. چونکه زموږ اساسو خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مبارک سیرت او ژوند کې شروع و. ځکه سیرت د رسول الله دا معنا د رسول الله حیات دا غ ژوند او انسان له خاص کر مسلمان له مناسب داري چې بهر مجلس کې د رسول الله دغه د ملګرو تذکرہ توصیف بیانېږي. عائشہ رضی الله عنها بسکه ویلې وې چې په کوم مجلس کې د محمد رسول الله تذکرہ نه کیږي او د عمر بن الخطاب د مجلس کې والله خیر نه شوي. تر دې چې پر اسمه اوسه خبره رسیدلې و چې عربو له شرک د عمرو بن لحي په واسطه باندې راغی. دا د بني خزاعه او بني جرهم سره جنگ وکړي تر دې چې مکه باندې د حکومت تسلط راغی. شام له بلاړو او هغه خلکو خپل معبودان او مشرکین د شرک عقیده لرله خپل معبودان د رب العالمین څخه چې موږ نه بګي اورا کوي هبل ورکه به چې مذهب ذلات او منات رااله به نور حتی چې درس او شپته معبودان جوړ کړه. او رسول الله فرمایي چې ما ولید د جهنم د منځ کې عمرو بن لحي چې د خپل کلمې را بار یو په هغه باندې غوبل کو ګرځیدو. شرک په دې طریقه به دا خبره چې رسول الله درتګ نه وړاندې د مکه کې د يهودیت او نصرانیت عقیده په کومه طریقه رااله. قرآن کې الله رسول الله دا توصیف کوي چې دا به خلکو له تعلیم ورکړي د تزکیه وکړي او الله سره آسماني وحي نازل کړه. ظلمونه شرونه او غیره دا ور باندې فکیږي. ظلم او شر هغه يهودیت او نصرانیت او شرک. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تورتم د تخریب او د ختموالي لپاره راغی او صحیح رڼا د قران او سنت راوړل. خو لیکن د شرک بانی او باعث عمرو بن لحي شو د يهودیت مسله چې دا هغه د اصحاب په وخت کې رااله. تیر درس کې ویل شي ابو کرب اسعد الحميري دا چې کله مدینه راغی حمله به خلکو باندې کوله. د يهودو مولان ورته ویل چې دا محمد رسول الله د هجرت کور دی حمله په مکه وا. و تاسو سره معلوم دی وې د تورات کې مولا الله د توصیف کړي چې دا به هجرت کې د مکې نه او د جله برازي او د شي مسله به ودا د جنبه ورسره د خبره وکړه چې چرته ما رسول الله ولید د شي اکرام به حکم لګره تر زوی داغه د کې به امي زمو زموږ ایمان مسله ور باندې مکې له څنګه څو د حسین قبيله ورته ویلو چې د میزه په خوا کې صغر دفن دي. مقصد دا و دی بني حسینو ابو کرب اسعد هغه په مکه باندې حمله وکړي زمونږ الله پر باندې عذاب راولي سبه برباد کی. دغه يهود مولان ورته ویلي چې دې مکه باندې ګور حمله مکه او که چرته به دا حمله وکړه الله پر باندې عذاب راولي. بلکې دلته به الله بندگی کوي او د دې قدر بکې د دې احترام بساتي تر دې پورې چې دا انت حج مو کې طواف مو کې او به ډېر قرباني نه مو کړی. بني حسین د ټول ذبح حلال کړ ځکه غوړ د غلطه مشوره ورکړې و. مکه کې چې کله دا مسله پوره کړو به اراده وشي عمل نه لاړ شي. د يهود د مولانو مزان سره روان کړ زیږو یمن لا ځکه د یمن راغلي خلکو کله چې روان شو ایمان راوړو نو د یمن له ور داخلي دل دا قوم ور مخله ودرېدو. ابو کرب اسعد الحميري له چې ته یمن له داخلي دي نش هغه ته پوښتنه چې دا ولي
وی یمن له ځکه نه داخليږي موږ له دا معلومات دي چې تاسو پلانو نه کده دین او طریقې پر خودري دی او بل طریقې شروع کړی دا د پوخانه به ظالمانو کې دا عادت دی کله چې د دوی سره به کفر او شرک ته شریک وي نو به تعالی کر اخلاص وي بالکل به سر دی ګرځي خو چې عقیده قرآن او سنت د خپل کړه نو به تعالی وي چې لکه دا وګوره شری دی په دې ملک مپره دی او دا کار دی او دا تجربه پوخانه ده دی اسعد ابو کرب الحميري له مخه ودرې دا وې تاسو موږ پلان نه کوي طریقه پر خودلې ده ته يهودي شوی هغه وخت کې يهودیت صحیح دین د خلکو په کې تحریف کړي نو کله چې رسول الله هغه د ټول شی نه منسوخ کړه یوازې اسلام چلی دی ابو کرب اسعد الحميري د خلکو دعوت ورکړي چې تاسو د الله توحید معنی او په دې کې خیر دی اوس موږ سره آسماني وحید التورات دی او دا لیکن هغه مقابله او مخالفت وکړه دا ستاسو دین ورته دا ځان جوړ کړی شوی دین د خلکو لوي ویلي رسم او رواج دی او دا قانون دی چې دا رسم او رواج د قران او سنت د آسماني وحی په مقابل کې نه چلیږي او نه چرته پیدا ورکړي دې شنه تیرېږي لیکن دې منک چې کله منک په دې مزمس کې دا وفات شو د دې بل نور حسان بنامه هغه د په ځای باندې د حکمرانۍ باندې کېنس هغه امیر شو سیرت ولري کې چې کله دا امیر شو د په وخت کې ډېرې جګړې وشوي حتی در دې پورې چې د عربو اکثر ازمکه بلکې ټول ازمکه د قبضه کې رااله چې د په قبضه کې رااله نو طبعا انسان چې کله د اوچت منصب والا شي وغله یو ازمکه په لاس کې راشي به بل ازمکه نو دا لاله چې ترڅو پورې چې بل باندې حمله وکړي او بل ملک حمله وکړي او بل لکه اوس موجوده يهود نصارا یو ځکه حمله کوي او بل ځکه حمله کوي او بل د حمله شروع کړي رسول الله فرمایي دا یجوج ماجوج چې راځي په خپل مابین کې بلان دي چې بر اسمنونو طرف باندې بغشي ور کی چې د ځمکه ولا ختم کې چې د الله سره مقابله کوي د ملائکه سره هیڅ کوم ځای د اخیرته نه ډکې تر څو پر چې دا قبر لاله شي د قبر د خاور د انسان د اخیرته کې راوړي دا به مرش د عرب ورته ویلي چې ګوره ته خدای حمله په ملکونو باندې کوي غرور راخسته تکبر په ځم باندې پويږي نه چې اصله موږ به بچا باندې خراب کوي دي شنه تیرېږي زه په ورزم زیجو عراق لاله رسول الله فرمایي چې د قیامت علامه ده چې په عراق باندې به حدیث مسلم کې راځي کتاب الفتن کې څخه خلک اقتصادي پابندیاں ولګي صحابه ویل یا رسول الله داخل سوق دي وغير العرب عرب نه دي بل سوق اقتصادي پابندي شور باندې ولګي دغه نور سره باندې ایس نظامی عمله وکي درې قسمه خلک وای رسول الله فرمایي چې کوم شهیدان چې د بهترین شهیدان دي چې کوم د حکومت په تایید کې ودر د دم څنګه د الله دشمنان دي دا کوم چې وته کې د بدوی په الله عذاب راولي نو عراق په خانه د جنگ ډګر جوړ شوی دی عراق لرال حسان چې کله په عراق باندې حمله وکړه نو د قوم ویل چې راکه داسې ظالم دی کله په یو ځبانه حمله کوي او کله په بل ځبانه حمله کوي د سر نور موږ په اتحاد کې شریکي ګناه زیته جدا کیږي د دې ورور د عمر په نامه د عمر سره خبره شریک کړه ورکه راستو ورور شه دا ډېر ظالم دی منګ هم خلکو باندې خرابوي او د خلکو ملکونه تخریبي بس په خپل حکومت باندې دا شکر یو بشه په دې کې آرام باندې ژوند کوي تاسو سره به خبره وکړو چې ته دا قتل کوم به ایسره منصب تعالی درکو ګوره د مور زوی دی روري لالچ بغیر راغی هغه ور دا کوډه راکړه زبردست تیار شه دا خبره دا سره ومنه لیکن بعض خلکو ته مشورې ورکړي چې دا کار ګوره مکوا ورور دې د مور زوی دی دا ته ولې وجني زورعين په نامه باندې وسړیو هغه ورته ویل چې ګوره دا کار مکوا کبه کیس ما دا خط ځان سره واله یو وخت دا په کار باندې راشي وی عمر داغه دا خطر واغسو د ځان سره وساتلو حساس دي ضرور دا یقیني ډیر انتي او خیر او چالاک انسانو په جدا ځکه به وسیدو هیڅ به ځان نه پر خودل قسم کمر بندونه د ځان چا پر کړی و تلاشې نه واغو دا تر دې پورې کدا خپل امر ژوند دی او د خپل مرتراتله دورونه مرتراتله تلاشي کوله خو پر خولې نه عمر زار سره چاړو واخستا چې دا هغه د پلارو د مور زوی د اوس روان شه دغه په طرف باندې چې ضرور مې وجنه وې څه اخر کومه منصب حکومت راشي سایرانو د خلکو د مشورې ورکړي
و یو طریقه باندې چې داغه خپل ځان ورورسو د حسن سره د مجلس کو د مجلس کېږي عمله په وکړه ایسته وژنو قتل کی چې کله قتل کې نو خلکو اعلان داو کې چې د نن نظم حکومت والا چې د هغه امر شو دا باندې بچا باندې حمله نه کوي او دا هم نه کوي او دا د چې کله باغې داغه د قتل نه را فارغ شونه ایس الله په دې باندې د شي مرز را وستو چې به خوبي خوب بینو ارزه کې بچ کینو سجدا ځکه بکینو سواره ځکه بکینو سجدا یو خوب وکما زما په بدن باندې بوج راغی یو مرز او تکلیف چې د انسان له ورسیږي لیکن خوب نه راتلو دی امر چې د خپل کاهنان او ساحران منترین د ټول راجم کړو په وجه کې جدا کینول وی ویل صاحبانو خبره ده چې ما باندې هم ضرور وژل حسن وز ما د څه تکلیف پیدا شوی چې د خوب می تختیدل د تاسو مرز دی علاج وکړي دی بچي باندې وسه وکم چې تاسو ما باندې خپل د مرز قتل کې او وز ما به راحت نشته ټول کاهنان او منترین ورته ویل وی قانون دار چې کله یو سړی خپل رشتہ دار وژني الله په باندې دا مرز راوړي چې خوب تختی تخپل رور وشلې امر ورته ویل ښا ما رور وشلې دی او ودا مشورې خو تاسو موږ را کړی چې لکه دا وژنو ته ولې هغه چې بده کې منصب باندې بکینه او دا بو شو دا وس نتیجه تاسو موږ ګورئ تورې راوخه دا څومره کاهنان او منترین او سایران چې بده کې موجود دي ټول سره قتل کړه وی وژل د دې وجه علماء دي واقعي اوسو په دې رښتري دي یو په دې دا معلومیږي چې کله منصب حکومت لالچ راغی نو به سره د مور د زویم لحاظ نه کوي پری دي اگر کته قریب دوست او غریب ملګری خپلوانه دویم ته دا خبره معلومه شو چې دا حسد ګور ډیر لوی نقصان دی خپل لوري دی په حسد کې راغی کینه کې راغی نتیجه دا شو چې ایڅ د مور زوی قتل کی قرطبی لیکلی دی و اولنې حسد چې هغه په اسمانونو کې کړي دی شیطان کړي د آدم علیه السلام سره چې خوار وزار تر وسه او قابل د حبل سره وږي چې ایست نتیجه دا شو د خپل لوري وژل کیږي به اولی امام رازی رحمت الله علیه د غیر پر پنځه وجه ذکر کړی دي منصب او د الله په تقدیر باندې اعتراض او د خلکو نه خدمت غوښتل او دا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لس وجه د غیر د علاج ذکر کړی دي اعوذ بالله وایا د درې سورتونه وایا د خپل فکر د غیر مقابلین خالص اته احسان د سره کوا صدقې کوا توبه صبر د شنو ډیر کارونه دي هرڅه انت ان شاء الله به راشي د سورې فرق او سورې ناس په تشریح نو دریمه دا خبره معلومه شو چې ګوره کله یو سړی بل چا غلطه مشوره ورکي اگر کدا مشوره د غلطه ورکړه خو وخت به ضرر دلته شي چې لکه دا خلک دي د شکارو سره پکار دی او دا پکار دی او دا او دې سړي سره د بل سره دوکه کول دا چې ته مشوره طلب کړي ونه سبب دې ضرر دلته شي چې هر وخت ورسېدو دې ساحرانو دا مشوره ورکړه چې ته حسن وجه د استاد مور زوی نتیجه دارو ته شمدوی له مرګ راغی زرعین غیر طلب ویلکه تاسو شو وجنم هغه د عمر لوي صاحب ما تعالی او خدر کړی د پاغي کې زمانه برائت اعلان دی ودا ته شوی ویتیو ګلاو کا ودا چې کله داخل کلاو کې خلاص کې نو په دې وخت کې دور د دالي کړي و چې کم سړی په خپلوان باندې حمله وکړي واغه وجني د شي مرز په بده باندې راشي چې دا به خوب به تختی نو د عمر ویل چې لکه دې سړي خو زما ډیره خیر خوایي کړي دا مال د حسن وجنه نو چې په هغه وخت کې د ما تربيت وکړي چې دا کار مکو دا ودا شي نور نه کوم اغله ویل ته بچ شوي تخلاص شوي نتیجه دا وروته چې په مزمز کې ایسه د عمر مفات شو د شي سړي له حکومت په لاس باندې ورغه شاغه د علاقې اوسیدونکو سړي نو مرا باربل کېو خارجي وو کله چې د قوم مشري هغه خارجيانو سره او د هغه په لاسونو کې نو دا قوم شرطن به راحت پیدا نه کی دی خارجي دا کار وکړو چې هغه فسادونه شروع کړه قتلونه شروع کړه جناګانې شروع کړه یو شی شروع او بل جدا جدا کارونه کول زشناتر هغه یادېدو د بادشاہ د کوم خاندان چې دا به راوونو دا به ایسه ذلیل او رسوا به کې په دې طریقه د به خپل بادشاہي کې د شي جدا یو کوټه جوړه کړې و او دې به شي بغرځي چې لکه د بادشاہانو اولاد څوک دی و پلانین هغه به په زور باندې راوستو ایسه د موستر لیواته تو جنا کوله دی ولي کوله ورشه واقع ان شاء الله د غیر پر دا خبره ذکر کیږي د په دینت باندې کوله چې دا خلک د قوم له رسو شرمنده او ذلیل شي یو جدا کوټه و
د دې بادشاہ په خاندان کې پیدا کشران راوسته الته به سره لواتت وګي به د شو کړکې پر خودلې ونه د بیا مسواک راواخصو چې د لواتت نه فارغ شو مسواک به والو بار به د قوم ناس هغه له بدا معلومه شو چې لکه د دې سړي د زینو د بد اخلاقی نه اوس دارا فارغ شو کله به چې سړی را بار شو دی خلکو پورو ټوکی ملنډه والي چې لکه صورت حالو ځکه بیزتیا نه وټولې زین نواز په نامه باندې سړی چې هغه د بادشاہ په خاندان کې و ډیر جسم او حسین ده دې شناتر لچا اطلاع ورکړه ته خبر نه وي نه وې د دې بادشاہ په خاندان کې والک د شغړ ډېر کې سم دی هغه را طلب کا وې کوم ځای کې پلانې ځای کې غیر وغوښت هغه غلط شکل د خپل راتلو په یو طریقه باندې د ځان سره چاړنه نه استا چې کله چاړنه نه نسله او دې سړي ځان له دعوت کې د بد اخلاقی مسله چې کله راتلو هغه چاړه راوغسته په وی ولو ایسه سره ته غوڅ کې اورن دی ورزو او به د دې بادشاہ د اثر راوغسو دې زشناتره او په دې کړکې کې کیو خو دوی په کومه کړکې کې بده خلکو لزاخ کار کوي چې ګوره زه دې بد اخلاقی نه اوس فارغ شو چې کله الته کې خو منځ کې ایسه دغه زنواس وروت ور ابار شو نو بار داخله کې د قوم خلک ناس هغه پورې ټوي ملنډ شروع کړي و ما فعل بک سره وشو سید سره وکړه هغه ورته ستعلم الاحراس څوکیداران به مزري بادشاہ نتیجه ووري او تاسو به موري نور خلک به موري دومره اعلان ورته وکړي نور خپې سپې کړي لاړو تختیدو وت لاړو خلک بار څوکیداران نسي او دا سوال سره پیدا شو چې دا بادشاہ څنګه ځان شو دا ولې نه راوځي دروازه شو ټک ټک چې کله ور خلاص کړي چې ګوري د بادشاہ سره غوښ دې سره نشته دوی روته شور شغه به شروع کړي چې لکه دا څه مسله شولا نو د خپل مابین کې ویل چې لکه دقه زین نواز د غیرتی الګ د دارا وصل پکار دی پندی بادشاہي باندې دا مقرر کړي دل تر وصل د اوس پکار دی زین نواز په سلاړل طلب تعالی شو کې ویل چې لکه تا خو د غیرت کارونه کړی راځه اوس موږ د بادشاہي لایق ته راغې او په دې وخت کې دا بادشاہي پر منصب باندې کېنس چونګې دا يهودي عقیده وي دوی يهودیت په دې وخت کې ډېر په جوش او خروش کې راغی عیسی علیه السلام رب العالمین نبی مکلف کړو د شام په علاقه کې اوسېدو الته تلل دعوت به کولو عیسی علیه السلام او دغه ملګرو حوارین یو ځکه او بل ځکه او بل قدرت دې شکلو په عمر باندې رب العالمین عیسی علیه السلام پورته اسمان له اوچت لاړو پورته چې کله لاړو نو د عیسی علیه السلام په ملګرو کې ملګرو فیمون نومېدو فیمونه هغه کې دا کارو چې هغه خپل د لاس کار کولو زمیدار به کوله یا به تجارت کو یا به بل د چانه پیسې مې سي نه اخستي او چې دای انسانو او دای له پکارم داري چې هغه خلکو الله سره ګد نکي امام رازي رحمت الله علیه فرمایي چې بده باندې انسان دعوت ډیره غټه ضربه رسیږي که یو سړی موږ تاسو په لکونو پیسې راکې نو ټیک دی یو کال دوه کال بس موږ تاسو کار په برابر شي ورسم ټول ژوند خراب شي امام ترمذی رحمه الله هغه چې په کومه غدای باندې ناستو نو دی غدای لاندې چې کله بداجوک شي ملګری ورته ډیره اشرفه کې خو دی هغه ورته ویل چې داري شي کې خورورا وی مولوی صاحب دا مثال پر څه خرچه کې خو ما اوچته غدا نن د مال کې خو که سبا ورته زما ضرورت راغی نو به زه دغه دین دم دې لپاره استعمالوم او دنیا په پیراټولم د خلکونه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکم انسان چې هغه علم د قران او سنت وکي الله په رضا کېږي د شی علم وکي او دا په دې باندې دنیا راټولېږي د شی مولا به د جنت به منګوري امام رازي رحمت الله علیه فرمایي و قسم په الله چې موږ د ریباس علماونو د عوام خري عوام دنیا په دنیا راټولي او موږ دنیا په دین راټوله کړه او رسول الله فرمایي من قرأ القرآن سوچ قرآن لولي او خوراک قرباني کوي نو جاء يوم القيامه په ورځ قیامت براشي وليس على وجه لحما او كما قال په دې مخ باندې رسول الله فرمایي پټي وکم نه اسړو کې وي فیمون دعیو دا د عیسی علیه السلام ملګریو د خپل کسب کو په خپل لاس ملګری ځان سره پیدا کړ یو ملګری لاړو د افریقي علاقه لاړل د افریقي علاقه چې کلاړو نو الته به دعوت کو شر روان و د نجران په علاقه کې د خلکو په حمله وکړه چې حمله په وکړو نو یې ونی ودا فهمونی ونه دا ملګری نجران د سعودي په علاقه کې د سعودي په حکومت مملکت کې وکړي چې دا ونی ول یې د غلامان کړه چې غلامان ته جوړ کړل هغه چې دای انسان او عابد انسان او دورې به د باندې خدمت کو د شپې به رب العالمین له بندگی کوله ټول شپه
یو ورځ مالک د دې کوټې لړاغه چې زما د خادم څه کوي هغه نو په دې منځ باندې شروع دي مونږ کوي لیکن مخله رڼا ورنا بل لاش په چې بیرغه چې به کله د مونږ کې د مالک ورته نظر ور واچو چې ګوري به ورته په دې کوټه کې رڼا وا درې مش په چې راغه به ورته په دې کوټه کې رڼا وا نو دوی ویل چې لکه بدی سړي کې خو کار دی دی ویل چې کرامت الله اولیاء ولور کوي دو صحابه نبی رب العالمین د کرامت ورکړو چې دغه د امسانه باندې شعاع خطا تو فعل په نوم باندې صحابه دغه تندینه برانه خطا ایسه به وی ویل چې الله دا بدلکه به ورته الله پر چابک کرنا واچوله کرامت د اولیاء حق د ایڅو کې دین انکار نه کیدا قرآنی فیصله ده خو اولیاء پیژندل پکار دي چې اولیاء څوک دي اول اولیاء پیژنو بعد دغه به کرامت سره خبره کو قرآن کریم کې رب العالمین فرمای و اولیاء چې دي الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان دي چې په الله باندې ایمان لري په عقیده توحید او همیشه رب العالمین نه یریږي رسول الله فرمای اولیاء هغه انسانان دي چې کله ته ورته وګوري تعالی رب العالمین رايات حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د الله لپاره جوړم کې د الله لپاره ورانه د چا سره چې محبت سره خالص الله د رضا لپاره دسات او کوم شیونه چې رب العالمین په انسانانو باندې لازم کړي هغه عمل کړه ولی چې چیرته د نیکی کاری هغه لراوړل کیږي بعض روایتو کې دا راځي چې په یو کور یو جماعت کې برا جمع شوي د رب العالمین د رضا لپاره هیڅ رشتہ خپل مابین کې لري لکه زموږ وسوسه د مجلس یو بل سره مې رشتہ نشته لیکن قرآن لنا شو برسي کیفیت باندې چې ارسم پر خودري آرام ودا اولیات یو اثر کې دا راځي چې د الله د نیکانو بندگانو سره د سیمینه محبت کې لکه څنګه چې ماشوم د مشرانو لویانو د مینه محبت له لیواله دی او کله چې د دنیا د کار نه پاره شي د رب العالمین ذکر لده چې تیز روان دی لکه څنګه چې دا باس خپل منځاري لراځي خو چې کله د الله د دین بیزتی کېږي د څه غوسه ورته راځي رسول رب العالمین فرمایي لکه پړنګ اوس مری چې غوسه شي کرامت اولیاء حق هیڅ انکار نه کوي کرامت څه معنی الله د سینې ناشنا کارونه دي انسان له صادر کې خو دې په اختیار کې نه د دې ولی مثال دی لکه قلم او د کرامت مثال دی لکه لیکل د لیکل د په اختیار کې نه دي او دې پټول پکار دي ولله قاری شه فرمایي او کله فرمایي چې الاستقامت بالدین خیر من الف کرامات په دې دین د اسلام باندې چې انسان کله کودريږي ودا د زر کرامتونه به احترام دي شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي ودا بزما کرامت نه چې وسړی د رب العالمین حق مال راکی چې دا خلکو له بچي ورکي او دا کار کوي او دا مریم له دا کرامت ورکړو چې د ژمي میوي په وړي کې د وړي میوي په ژمي کې خبيب له دا کرامت ورکړو چې الله ورته انګور راوړل عاصم له دا کرامت ورکړي د شهادت نور صلی الله په ډمبري مسله کې څوک ورته خواله نشورات لې نو دې سړي ویل چې لکه بدی سړي کې څه کار دی وې صاحب تر چا بندګي کې وېزه دراب وستارب څوک دی اسمانونه پیدا کړی دی اوس مکه پیدا کړی دا تورات را لګل دی او دا ویل که اسمن په علاقه کې وکجوره ده او پاغه باندې داخله غلافونه او پوخونه وغیرہ اچوي کته چیرته یقیني سره وته د الله نو دعا وغواړي چې دا ختم شي موږ به ایمان راوړو وی صحیح ده زه چې کله دعا وغواړم او دا شي ختم شي به ایمان راوړې وي او باروت خلک راجمه کړو دوه رکعات موږ په الله له په منځ باندې ودرېدو مؤمن انسان باید همیشه رب العالمین سره به منځ تعلق ولري ابراهيم عليه السلام له مشکل راغی موږ باندې ودرېدو خو بیا سره مشکل راغی په منځ باندې ودرېدو دی فهمون له مشکل راغی ایسه دا په دې وخت کې منځ باندې ودرېدو الله له ویل شي الله دا شرک اړه ختمه کا لری کا مستجاب الدعوات یو روایت کې دا راځي چې تندر راغی او دا کجوره په واله شو او بل روایت کې دا راځي چې نشلې پیراله صحیح خبره ده چې دا تندر پیراغه شلې پیراله ارچه ختم کړه ټول قوم ایمان راوړو چې ویل چې عقیده خو لکه دا او دا په دې وخت کې نصرانی وو دا فهمونه ځکه دا د عیسی علیه السلام تابع وو خلک نسوارا شو د يهودیت نه خبره لاړ په نسوارت بدل شو یا حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې د نجران یو بادشاہ نصرانی ظالم بادشاہ ویغه ځان له ساحران ساتل دربارین باج مولیانو سعید ابن مسیب فرمایي چې کوم یو عالم د دربار خواله ورځي وي داغه نه ځان ساته ځکه ساته دین غل دی دین درته تخریبي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ویلي وته زمانه بچیان له سبق واغوي صاحب کدي عام درس راځي را دي چې دا شخصي کارونه مونږ شي کولای چې خلکو خواله ورزو دروازه ورته ټک ټکو علم ورته بیانو تر دې زندان له لاړو به شهید شاملتا نو دوی ساحر ساتو د ساحر ورته ویل چې بادشاہ غوي دا
وې زه ګور سپینګیره شو مال د شو الک را پیدا کا چې زه د خپل شهر اغله ورزده کم شهر اغله ورزده کم وې سبدي وخت کې با ستاده حکومت په هغه باندې به بنای روان وي وی ویل دا خو ډیره کارمې پیدا کی هغه د دې بادشاہ خوا کې دې شاعر خوا کې کینو شعر ورته یادو نو دې بادشاہ دومره ظلم کړو چې د عیسی علیه السلام حوارین هغه شړل او څه غرون لاړ او څه شهیدان شو څه په یو طرف څه په بل نو کله چې دا ماشوم د کور راتلو دې شاعر خواله دې غره غو کې خو دې आवाज ته راتلو ګونګوشي ځان سره سوچو کې چې لکه دې کې څه چللې نو راغه چې کاته ګوري او غار دې په دې کې وسړې ناشته انجیل تلاوت کوي د سترګو نه وکي روانې دي دا ماشوم ته متاثر شو په کوم دعوت کې چې الله ته هغه کې اثر الله اچوي چې لکه دا سپینګیره سړې دا په دې وخت کې د انجیل تلاوت کوي او د سترګو نه وکي روانې ته پوښتنه وکړي چې صاحب څه چللې ومو خو دې ظالم بادشاہ را پر کړی او بدل ته تراغلی او هجرت هم کړی دی ګوره چاله مونږ کوي او د خپل بندگی کوو د ماشوم په دماغ کې دا خبره پات شو انته چې ساحر خواله راغی چې کله به رخصت شونه دي سړي خواله براغی رسول الله فرمایي د سره بکینس ودا ته شا بندگی کوي وسه درب واغه دار کم ذات دی او دار کم ذات دی دا د توحید عقیده د ماشوم په دماغ کې وردن نه شو خو کله چې کور راتلو د سره بکینس بیا به استاد ورته ویل ساحر شله کول دي نه وخت کې پازابېدو با او که غرمه به داغه را رخصت شونه بیا به د سره کینس چې کور لبته کور والا به شله کول دي نه وخت کې استاد مکتب وخت به توري مثال دومره وخت دی دا په دې وخت تراله در خپل استاد دا د خپل شکایت وړاندې کوي وې د شکار دی ورته توریه دا معنی چې دروغ هم نه یو مقصد محل شي وې چې کله غل نه وخت تلی استاد ورته وې کور کې پاتې او چې کله به دا غل راوګرځي د ما سره کینې سو بیا هغه پښتنه کول ورته استاد سره پاتې توریه شروع کړه په دې منځ کې بلای زناور وروته چې دا ټول لارې بند کړه هیڅوک دغه مقابله تیارېدل نه رسول الله فرمایي دې ماشوم په دماغ کې دا خبره رااله چې زه د دې صاحب او د دې ساحره حقانیت معلوموم وی ویلې په بسم الله په نوم د الله باندې څنګه گزار په دې شی باندې وکي ایسا ختم شو ته کې ولاړو د خلکو کې دا خبره مشهور شو چې لکه دې ماشوم په دم کې هډیر اوچت اثر دی کله چې انسان دمونه شروع کړي نو خلک به پیژني خو له راځي دمونه بارے کې ان شاء الله کله خبره کو کاروبار ته جوړول پکار دي لیکن شرعي دمونه رسول الله فرمایي په ورځ قیامت باندې سره کسان بغیر حساب کتاب نه جنت لږي یو هغه څوک چې نه څوک دم کړي او نشانه مطالبه نه دم کړي هر سړی د خپل ځان په خپل دمي لیکن که سړی سره خپل راغی عربي وا معنی معلومه او شریع اسکار دې پیدا کړو ان شاء الله سم منعت بني خو کاروبار به جوړ نشي مشهور شو دا سړی الک په دې مزمز کې دې بادشاہ یو قریب او نږدې دوست ولیو داغه دوه سترو کار پرې کېو شاورته ویلې خبر نه وینا ویله کدي چې دمګره خو دې وړو کې ماشوم دې چې خلک دم کې جوړ جوړي کی الله رب عزت عیسی علیه السلام دې په دمونو کې اثر اچولیو چې کله به وړاندې باندې دم واچو نه سب الله جگ جوړ کی دا وزیر ورته راغی چې کله کوف دم ور باندې واچو نه هغه جگ جوړ شو لاړو بیرته بادشاہ له بادشاہ خو له چې هغه ورته ویل کڅو کې وېزه پلانې ما وې دا سترګې څنګه جوړې شوې وې پلانې چې دمګری وې دم در باندې څنګه جوړ کې څنګه دم کې وې رب العالمین نمونه او اسمانه سوا بل رب شته رب خو زې مبل په کې لا څوک دی ورته ویل رب بل څوک دی چې اسمانونه پیدا کړی دی او زمکه پیدا کړی دی او دا کار کړي او دا خو هیڅ هغه سره مخالفت راغی وځ زما دربار نه یې قتل کې وشړو کله چې نږدې دوست ورور دی خو چې عقیده توحید او د قرآن او سنت د خپل کړه خپل ور مونږ تعالی وچاله کوزا لری کیګه رسول الله چې کله دا دعوت شروع کړي ورقه بن نوفل ورته ویل چې ته به د علاقې نه شوی داخله به ما شړې به او دا دعوت چې شروع کړي هغه شړل شوی دی خو بشار هغه دی القواله وې صاحب زه خبر شوم چې صبر دمونو کې اثر دی او چې دمګری هغه اسما بدم کې څه اثر دی د توحید عقیده مې دا تاسو خپل کې څه بدمونو کې هم الله اثر درواچ وې توحید اصل ویلې شي وې دی والله طاعت او بندگی 50 کسان د سره مقرر کړي چې لکه دا مران شوی دی باطل فرض خلک به د نیکانو خلق لوران وي اشرار شر پسند او پالاقه کې شر وستون کې خلک او حال کتاب قرآن او سنت راوړي 50 کسان ورسره کړي دا غره لوخه جو یالته یو وجنه کله چې دا 50 کسان ورسره لاړ غره د رب العالمین له دعا وکړه چې الله تزما کافي شه ا 50 وړه کسان الله مردار کړ ختم کړ زلزلې پیراله دا بیرته ژوند راغی رسول الله فرمایي چې د بادشاہ خو راغی ورته وسه چلو شو هغه خلک خود شي لاړل
کشته کې ورسره نور کسان کینه ول ودا دریب لبوځ دریب کې وګرځوي کشته کې دا طریقه شو چې هغه الله ختم کړو بیرته د عالم ژوند دی راغی دغه کوړه خبره وکړه وېته چې ما وجني په یو طریقه ما وجني توجه دې حدیث کې به پیدا بیانو ویغه په دې طریقه ما وجني چې دا ټول خلک براجمه کی یو چوک له پراخه میدان لا ما بډیر په اوچت ځبانه ودرای زمانه دې ګردنې نه به یو غشي راواله او د شی بوې چې بسم الله رب الغلام پنوم د الله چې هغه دغه الله رب دې دغه پنوم باندې دا زولم زما شهید شم کې نه شهید کېږم په دغه ځای مولید مخه مخ ځای ورته یاد کی بادشاہ دا ډیره کړه جاهل بادشاہ چې کله دا الکه ته وخی جوړو ټول قوم راجمه کې غشي راواخصو دې دستینا یا دغه شهید ګردنې نه او چې غشي کې خو گزارې په وکي وی ویل چې بسم الله رب الغلام غشي ورغه په دغه ځای باندې ولګي دوه الک په دې ځای باندې لاس کې خو وینې تیرو وته ایسه شهید شو چې کله شهید شو یو دم د خلکو ګنګوسې جوړ شو چې لکه د څومره ظالم بادشاہ دی الکی وجلو او د عرب شیعت کې د عرب خلک بل رب دې دا خو رب نه دی اسی دا داوا کوي رب خو هغه رب دې چې دلته ورته موږ دعوت ولو چې هغه زمکو اسمانونو مالک دی او دا دی او دا نو ایسه به خلکو اختلاف راغی د ټولو انسانانو د توحید عقیده قبول کړه چې کله قبول کړه بادشاہ ویل چې لکه دا مې څه مسله شو په دې حدیث کې دا پیدیم راوځي چې کله انسان تکلیف ور باندې راشي کله بغیر لازم همیشه سړی په کار کې نشي پاتې کېدی دې صورتحال په انسان باندې چې غیر لوځي لکه راهب چوتیو کله دا چې ګوره دین د اسلام د غاړه ورکړه ګوره په دې باندې تکالیف راځي شهادتونه وینه تو اول او کله دا راځي چې ستاسو د مرګ باندې ټول مسلمانانو له پیدا رسیدا نو ته ګوره ځان به قرباني تیار کړه خپل وینه تو یکا او قسمه مشکلات راځي په دې ټول به صبر کوي بادشاہ د وخت دا کارو کې سورې بروج چې نازل شوی د دې خلکو په باره کې الله نازل کړي لوی لوی ډغرونه او کندې وېستي ووري په دې کې بلکې د دې کوڅو پر سرونو کې یو کس به راوسو ویل که رب ما منی قبل رب منی کچا بوله تا منه هغه به خوشی کې چې چا بوله تا نه منو ایسا ور لبي ور غرسو ویسول رب العالمین قران کې ډېر خپه شو ډېر غصه وکړه کړه وې دي خلکو دا مسلمانان صرف هم دینه باندې اوجل چې د ایمان په الله راوړي نن د يهودو نصارو دي مسلمانانو مجاهدینو سره ورانه صرف هم دغه مناسبت باندې چې باغو کې ایمان دي نه شرط په تجارت لانجره نه په ځمکه لانجره نه په بل حکومت باندې نه په بل مسله صرف په دې خبره باندې لانجره چې د الله په ځمکه باندې د الله قانون راوستل موږ منو دوی نه به مني هغه به منو جنگ په دغه ځای کې جوړ دي الله قران کې فرمایي داخله زما دي اولیاء سره په دین کې دي چې زما د وجنه معذب کړه خو به څه ځکه ویلې ویلست وبالهنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شرم ممزعي ودا ټول کارونه د الله لپاره کیږي نن کدا مجاهدین معذب کیږي شهیدان کیږي بمبار کیږي زندانونه قیدونه کې دا زړیږي دا صرف او صرف د الله په دین باندې او دې حدیث موږ دا مسله معلومه شو چې ګوردا برازي دوسه د ثعلبان په نامه باندې وسړی هغه د منځ کې اوته دی وخت کې یو ماشومه هغه د مور نه دی بشاره واخصو دی ور ورو غرسو کله چې د مور په دغه کې ماشومه نور په ډیره زیره خپکی دې زنانه ډېر چې غواړي چې دا مغرزو خدا ماشومه تیراونی ایسه دی ور منځ له غرسو رسول الله فرمای وې دا مور خپشوا دی ماشوم د هغه خوان आवाज په وږي چې مور راځه لاندې جنت دی جنت ظاهري موږ تاسو له ور کاری دا جنت دی رسول الله فرمای وې شهید چې کله شهید کیږي قسم په الله دا درو ته د شي دی لکه د ورګي ټک او کله چې دا شهید کیږي د خپل منظر د جنت ګوري موږ له دا معلومیږي چې لکه بمباري په وکي او په دې شي وشته په دې شي وشته په دې هغه د شي مزو کې دومره خوندونه کې چې د جنت ماحول او هوري وګوري په ځم باندې پوهې نشي ځم په دشمن باندې ورو غورځي ماشوم ورته راځم وره د دې وجه څلور ماشومان خبرې کړې دي یو عیسی علیه السلام ماشوم توپ کې یو د بنی اسرائیل یو ماشوم چې زنانه په غي کې اچول یو بادشاہ تیر دو ظالم وکاش کې ما بچي دي شي نه مور دا ظالم دی بل جریج دا غي ماشوم یو زنانه د حمل والا و د خلکو بدنامه ولګول چې دې زنانه سره زنا دي جریج کړي دا مسلم کې حدیث دی عبادت خانه مرانه کړه ویم والو دا حمل گویا شو د ازما پلان نه د ازما پلان دغه سړی دی او څلورم دغه ماشوم حدیث مسلم کې راځي اذن را پدې خپل ماشوم خبرین دي کړي سورې یوسف کې چې خلک وایي چې ماشوم زنګو کې واقع د زلیخا د ترز ویو وکانه رجلا حاذقا نو دوزي سالبان لاړو کسرا له ځان ورسو چې هغه نصراني بادشاہ و التا وی ویل ته خبر نه وینا
وې دي زین نواسه چې يهودي له دغه په موږ باندې ظلم وکړي زموږ ماشومان ورلو غرزول زنانه غرزول کورونه را تخریب کړه کله کله مشران له پکار دي چې ځان ورسي او د دوی چانو کومک راولي چې هغه مسلمان او دشمن ور باندې وي ختمي کیږي هغه ورته ویل چې دا کم ځای کې دا کار دی په یمن کې وې زمو دغه ما به کې خډيره غټه مسافره زت له نشم نه تاسو سره پوج لګل شم خو یو خط به تعالی درکم نجاشي پاچاله ورشه هغه نصرانی دی ستعاون کومک بو کې چې بالکل خطر راکا خد تیر واقصو په منډه منډه باندې دادو چې طالبان راغې نجاشي پاچا علیہ السلام ویل چې کله نږدې کینو سو ته خبر نه وینه خط میرا وړې ودا وې څنګه وې زین نواسه يهودي سړی دی په موږ باندې ظلم وکي موږ سره کومک وکا نجات وې زما تعالی اوې سره فوج درکم اوې سره فوج ورکی دوزه طالبان مخکې د فوج سره دی د ری په کومندانانو کې اریات په نامه باندې او ابرهه د امرالل د دریب نه راپوري وته جنگ جوړ شو دی قوم فوجین او هغه قوم فوجین خو حتی دومره شدید جنگ وشو چې د زین نواس د څومره فوجین او د يهودانو د ټول قتل کړل لکه سلطان صلاح الدین ایوبی چې وشل زین نواس هغه په اس باندې څو دشمنانو لنیوي ورنه کې د مخله دریب راغی په دې دریب ورود انګل اسیم غر کې ځانم غر کې چې ما دشمنانو وسونه وښني گیر مې نکي ځان ختم کی نو په دې منځ کې د اریاد او د ابرهه خپل مابین کې جنگ راغی اختلاف کله کله به دا مشران چې ځه پته کی خپل کې لاندې وشي یو وزمارا کورسي بل وزمارا کورسي خپل مابین کې لاندې وشي ابرهه ورته ویلې وی اریاد د پردي بچي چټي ما باندې مو وښنا ستاسو سره په دې جبهه کې پردي بچي اوس ما سره راځه چې یو په یو باندې میدان لوو زوري په ځای باندې کې نسمو تحصیل دی چې معلومات مش په خواني باشانو کې دا کار چې هغه خپل راواته اوس په خپل راوځنه بل په ور تشکیل کی وی چې کله میدان لروته دا اریا چې دا د قتل ډیر جګ سړیو او دا ابرهه اشرمه دا د قتل شوړو کې سړیو خړلې خو چې میدان نه واته نو اول گزار باندې اریاد وکي پر سر باندې دل اشرم څه کوي دا سره بچو دا ورځه ماته شو پوجا ماته شو شونډي او سره دردي ابراهيم شو خو چې کله ما شو ابراهيم باندې دوباره تعرض شو کې ایسه دغه سړی راتسم له وی وجلو قتل کی دا نجاشي پاشاله دا خبره چا ورسوله ته خبر نه وینا وی اریاد خو وجلو په دې کیفیت باندې وی قسم په الله چې د دې ابراهيم د اثر معنی والے او د دې یمن پس مکه باندې ما خپل قدم خود لري نه زبدا پرې نه ده ابراهيم چا معلومات ورکړي ته خبر نه وینا وی نجاشي آشنا خډیر غوسه لري و کیر سړی اوس در خپل سر وخرېلو دا وختانه په خلطه کې خو یو بوجي خاور راوړل په هغه کې د یمن خاور واچولا وی بوجي کې د یمن خاور واچولا قافلی والا لوي چې دا ورور سوالتا خط ورکي نجاشي بادشاہ لوي چې زریم قومندانو مودارم قومندانو خود کې مارا پرستی او خود پرستی او خود پسندي او دا شهرالو نه اسمه قتل کې دا نه ز تا چې قسم کړی دی چې اوس په قسم کې حانس شي چې د اثر بسوام دا غره ما د خپل وخت ستاره پر کال کړه او تا ویل چې د یمن پس مکه باندې صدا خپل کېګ دما دا قره په دې بوجي کې مې د یمن خاور درول ته کېره د پاسه په قدم کېده نجاشي بادشاہ دا خډه راکړه هغه مش خپل کا سودام خو هغه مې وجلو هغه ورته وجلو بده شلی سره بادشاہي شو نو په دې مزمنس کې ابراهه دا غره خوشالي د پاره بل کار شروع کړي قلیس یا القلیسه یو بلډینګ جوړ کړي اوس چمچا ودا چپلوسی شروع کړ چې وساغله ځان ورنږدې کوم بادشاہ خو زماف کړم او دې ناشنا آبادی جوړ کړه قلیس یا قلیس ورته په دې مناسبت وایي چې دې کې معنا د خولې د چا بچ دې بلډینګ لکاته دومره اوچته چې دا خولې را پرې وته چا ورته دا ولي ور روان کړ بخله حج دل تر چې کعبه ما باندې ختم شو کعبه به کوم ځای نه راشي نو شکل دا مسله د جوړ کړه او هغه خطر ولې غلو نو په دې وخت کې د بنی کنانه نه وسړی راغی هغه عرب دي نشه خلک دي ورسره دا خبره کو چې په دې عربو کې د نبی ول الله را لګلې عرب دي د اسلام ترجمانی چې عرب کې بل څه غنښ کولې هغه در وای تر یا دا من چې اوري ورواچو یا بغډه کې میته چوک دا ټول دیوان نه پیګنده کړه کله چې دا مسله شول نو یو ور ابراهیم غوسه شو دا کار چا کړی بنی کنانه ونه وی وسړی د عربونو بنی کنانه ونه نو نجاشي پاچا لوي چې زه خو دوست سره جنگ کوم یو پیری ورته راولې کو د محمود په نامه ډیر لس پلان ورته نور راولې غل د افریقین ځکه عربو کې دا نه و لیکن دغه مخکې دا خبره تاریخ ولا لیکري چې د عمر ابن الخطاب په وخت کې یو سړی تیګه ایستله چې ګوري هغه عبد الله ابن التامر چې کوم سړی شي او هغه زنوا شهید کړو وی هغه ما سي په خپل ځخه باندې لاس خودلې دي او شهید پروت دي چې کله خلکو دې د الله سره لري کې وی سوینه تلاړه شهدا هم دي چې الله سات پنځلس کسان خرابېږي نه یو پکې شهید دي
عمر سے بوله چې په کوم کیفیت او په ما کیفیت برابر کړي. اته څلوي کال ورستا زموږ استاد شهیدانو د احد معاویه رضی الله د احد شهیدانو مسله برابر ولا قبر کنلو چې د حمزه رضی الله جسد پکې وروته اې دی ورونه وینه روانه و بلچا د کیسه راولې دغه نه وینه روانه شو. عمرو بن جمود ایوب الصحابي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه په یو ځای کې یو سړي د ازمه کنه چې کنه نه ریستلو داغه پچ په دې بلچا ولګي داغه نه وینه روانه شو. نو ابو سعید خدری ویلې چې داخله رب العالمین په نسبت قیمتي او چت خلک نه نو بل به کوم انسان د شي جوړ شي. نو تر دې ځې پورې من خبر را ورسوله چې ابراهیم به دې جنا شپېته زره پوج اخلي او د مکه په طرف باندې روانيږي. رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري را نصیب کړي.